عزیزانو د ازدک هغه ورځ یو مسله راغله یو خزه یو جنای ته ته ور کړی او سلور کاله وشو چې واده هم شوه دوی بچین کشي اوس هغه د خزه ویلې چې دی جنای ته ماته ور کړی هغه لکم په ویر ګډو پلار او مور هم په ویر ګډو مال رال مال فورن جدا کړ فورن سلور کاله پس خزم جدا شو بچیم در پدر شو دین در پدر شو کدا زمون خزي په دې مسلو پوي و دا قهر به ولي په مونږ واده شوه دو بچی شوی نو خلد د مرګ په ناره ټپه شو چپ شو کنه نو سوې ولي قران یو خړو چې ما ور کړې ده په تندرو لګي وړاندې دی ولي نه وې زه پوهه نه دا خزي ګور ډېر دې احتیاط کوو دا ته معصوم لا ورکول را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباہ بیا هر مولانا ګور دا تپوسم مکوي په دې غضب اوري دي یو جنادي یو خزي ته ورو چې کوم الک سره ته راو دلې نا مولا ورته وي چې دې الک سره نکاح نه کیږي د بل رور سره کی دا چې نکاحونه ډېر حالانکه کوم جنای د کوم خزي پتی خلق کی دي او دو سلور ساس کی خلق راشي د دې خزي وړاندې او رستو کا دوله کا زامن دا جنای په حرام زما خبره پوهیږي ډېر خلق په دې تیار کې پراته دي چې ګنې دا دې جنای چې د کوم الک سره تیار ودل په دې الک نه دروا د دې الک په بل رور روا ده دا قسمت دوله کني کونه زما مخ کې شي مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي نو موږ له دنیا کې د الله په ایواز کې سم نه ملاويږي او نخکاری راځي نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په ایواز کې او په بدل کې چې سب ملاويږي نا چې ستاسو پټی شي نو تب هغه انبارونه بیا وګوره چې خدای به درته خي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله وې عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت ده که یو سړی ټول عمر مونږ نه کړي حج نه کړي زکات نه ور کړي د دنیا پلیت او مردار او مرش مولیان پر راټول شو چروره جنازه نه کی ولی دا چا په منځ نه دی د سکیږي کړه علما لیکي چې سړی پروت ته ټول مری منځ او د حج روزه دا ندی کړي جنازه نه کی علماء لیکي چې کداسي یو گواه پیدا شو چې هغه داوي چې ما د خلې ناسه به اختیار د الله نو موریدل نو امم جنازه کی تاسو خیال د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو نو یو ځل الله وې ایو بزرګو ټول شپه بلګیاو الله 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 یو شپه په جذبه کې راغی وې الله
زار وخت هم چې الله 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 تا یو ورځ منوي چې زما بنده ز دایمه ځکه چې دا اولیاء الله خدای سره خاص مکان خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي نو چې دا ټکه په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړی غر کا شو په الله الله ویلو تا یو ورځ منوي چې زما بنده ز دایمه نستا بنده خو هم کنه اے زما بنده داستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی ته چې الله وې نو زتا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم وای سغواړي چې درک ستا خیال دی چې تا الله الله کې نو زتا نه غافل ما یا زتا نه بیغمه چې تا الله وې زه درته لبیک وې تاسو خیال را نو عزم داو چې د یوزل الله ویلو عوض بدای لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملوش او چې بیا تر خخېدو پوری سار شي ناغه ته 2 قیرات ثواب ملوش صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي و یو قیرات د احد د غرو نه یو قیرات د احد د غرو یعنی د یو مسلمان جنازه کول سره به ستا پتل د نیکای کې د قیامت پورز د احد غر عمر نیکی واچو خبره مې دې پورې وګدا کړه چې وحی په جندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیجنی او تعریف د قران به مولا پیجنی غرض د حدیث به مولا پیجنی نه جی دا د هر مسلمان کار حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف نولس او هغه ملائکی چې کومه په جهنم مقرری دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکی وایي نو هغه ملائکی هم نولس او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر او په خپل داغه ملائکو پوزیشن داده چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وي د ډېر قهر او د غضب نو علماء لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه پامان کې اوسه قران کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی بد د په قبر څوکیدار ولاړی
د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ور. عزیزانو دعا ډېر خوشه او هغه دعا ډېر خوشه ده چې تنه او تاسو پشي شازو تنه ته خبرم نه او تاسو پشي شاز. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لچ ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه والا ګرم کینو یا الله یا دا سي اکبر چتنه خبرم نه او ز تاسو پشي شازو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره تروانم دعا راته هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته یا اخي لا تنسانا فی دعائک اے رور ګوټیا چې التما دعا نه یې التما د پارم دعا. عمر فاروق دعا ډېر خوشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لا سوچته او کنو چته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې ده چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پاتې کی خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو کې چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه اذان نرست دا دوا وی خلک وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرست ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ماغه مقام محمود تولې. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې زیاده چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي نو ذات د احتیاج نه بار کو نه مونږ 24 غنټه خدای ته محتاج. 24 تاسو خیال که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځنه رستو دواشتاو نشتاو کواو مکواو کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنتو نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو ته پوسو کې بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوي خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه نه کوي نو بس 4 دی خیو چت پاسې دولار سنت نرست دوا. عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان پزمکه دومره لوی عالم تیر شوی کده ټوله دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي.
د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت و نرست دوا کسوک فرض و واجب نگنی لازم نگنی نو بیا جائز زما په خبره کوي موز چې وشو بس خبر اخلاص شو کار دیو ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غنه یو خدا چې مولا دعا و نکړو ته د دې زنه نیسی کافر مانځه نرسته دې دعا و نکړه نو بیا ال ترک واجب ده بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او آزاد ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړی نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي په جګړه ختم زما په خبره پوهیږي نو عرض می دا وزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم حل کی زو ته خود کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو تاسو خیال راغی په دین کې ذیقت او تنگی نشتا فراخی ده پکې وګونو ته ګوته وړلو ګوري درې روایت راغلي پیغمبر دې ز تلاش کول او نیت تړل دامشتا دې منکبینو پورې وګو پورې دامشتا الا شحمتل اذن د دې وګونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دامشتا نو کچا داسیو کو نیت وتړل کچا داسیو کو کچا داسیو کو درې واړو کې توسودا نیت تړلې شو اسم ذائقه دا ستاو زما خبرې پتول دی پتول دا پناپ را کړلې شوی دی په خدای قسم چې تبا ستاش په تکاله عمر دی یا 50 ته یا 40 ته تبا څومره خبرې کې دا خبرې پناپ دا ستاو زما لیدلم پناپ دی دا ستاو زما د غوګونو لوډ سپیکرم پناپ دی چې دې باندې به څومره سيزونه اوري خوخه د خپل دا چې ګوري په خشه او کبد اوري په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبد دا ټول پناپ دی د دې به حساب ورکو خدا بارا وخت در ته پته ولګي چې اریان دریان ولاړ اریان ولا او عملنامه په لاس کې درکړې شي زه خو غرق څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای ته وقف کړي نو په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان بو کی چې اقرؤوا کتابیه اے د قیامت ټول خلق راشي دا زما عمل نامه وګورئ زد ژوند په ټولو کې سونو کې پاس شما ز پاس یا به ها لم اوتی کتابیا او یا به ها مقرؤ کتابیا راشي زما دا کتاب وګورئ دار سپتول دی دا پناه د دې به حساب زما دیدان اوسګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا دا دارالامان دی په دې کې چې څومره وخت تیر کو دغه به دې پکار راځي دینه بار دي چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي نو جمعات کې تنګي گئی ما چاوي چې کې نه رونو د دین یو خبره کی کلمې صحیح کی منځونه صحیح کی او د سونه صحیح کی استاد وایي رښتیا جنن دنیا پاودس کې فرض او واجب نه پیژني